او په لاهور پر عایشه باندې کپتانی نظام ډیر زیات دی انتهایی بدکار دی او بل بیا چې کله لاهور د تخا وخا کپتان نه نو بیا موږ کارکردګي خېږي کوم دی نو په یو ټیم کې چې کوم دی نو دی ټول اوپنران اغستې او هغه هر یو وایي چې بای زما دا پوزیشن نه نو زه په بل ځای لوبه نشم کولی چې په بل ځای نشي کولی نو بیا اخلي ولي زه دا په څه بنیاد واخیستې لکه د هغې کې تاسو څه داسې یو لوبه لیدلې ده چې هغې تاسو انتخاب کوئ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی قدرمن کتونکو زه محمد اطراز تاسو سره په خدمت کې یو ځل بیا د خپل محترم پروفیسر ریټایر پرنسپل رئیشا صاحب سره حاضر یم. کتونکو پرون په د اتوار ورځ و تاریخ زما په خیال چې 28 چې د پاکستان او د هندوستان ترمنځ د ایشیا کپ فائنل چې کوم نه هغه شوی دی او په دغه فائنل کې چې د پاکستان د ټیم نه د خلکو کم توقعاتو نو هغه نه دي پوره شوي او په دې باندې به هر چا د بیګانې چې کوم نه لیکل هم کړي او خپلې ویناګانې یې هم کړي. خو زه د سرجي رای چې کوم نه دا ځکه اخلم چې دی اکثر د سوشل میډیا د لارې چې کوم نه په فیسبوک باندې د خپل پیج یا آیډي چې کوم نه وخت په وخت داسې په برنینګ ایشوز باندې خبرې کوي. زه رالم په د پسې مې چې نن د دې کرکټ په میچ باندې خبرو وکړو چې سرجي د خلکو توقعاتو او د هندوستان سره میچ او توقع چې پاکستان به دا میچ وګټي خو هغه توقعات چې کوم دی نو هغه سر ته ونه رسېدل. کم ځای کم او تاسو دې میچ ته په کوم نظر باندې ګورئ؟ اسرار خان ډېره مننه کتونکو د پخته چې کوم دی نو السلام علیکم. زمونږ د خلکو توقعات تاسو ډېر توقعات وو خو زه یم چې نه ډېر امیدونه یې وسېرم ځکه چې که په دغه باندې وګورئ په کاغذونو کې وګورئ نو د هندوستان د ټیم چې کوم دی نو دا 2023 نه بعد چې دی نو د هغو مسلسل کامیابیانې روانې دي او هغه د ایشیا نه بلکې په دې فارمیټ کې چې کوم دی نو که تاسو وګورئ نو هغوی په ټاپ پوزیشن باندې دي خو که په دغې مقابله کې تاسو د پاکستان ټیم وګورئ نو هغه دومره لکه ښه نه و ځکه چې په دې یو ای کې اوس چې کوم دی نو هغو 2 ځله د پاکستان نه میچ ګټلی و او انبیټن پاتې شوي وو. د سریلانکا د ټولو نه هغو میچونه ګټلي وو نو هارډ فیورټ خو ظاهره ده چې هغه وو د دې ایونټ د ګټلو دپاره. خو زه به صرف دا ووایم چې د بیګاني میچ چې کوم دی دا فاینل میچ و نو دا د دیو جولای ته چې کوم دی نو په هر څه جوړ چې و راغلی و خو څه خبرې داسې دي چې هغې د وجې نه چې کوم دی نو هغه ښه ټیم او د ګټ د پوزیشن هغه د بی د پوزیشن ته لاړ شي. په دې باندې خو وروسته خبره وکړو چې یاره آیا دا ټیم چې کوم دی نو د دې ایونټ د ګټلو جوګه و زمونږ د خپل بیا دا چې یا دا کم سلیکشن شوی دی دا کم د کلاړیانو انتخاب شوی دی نو دا څونه ټیک ټاک و. په دې باندې وروسته خبره وکړو. فلحال به صرف د میچ خبره وکړم. د دې میچ چې کوم دی نو د پاکستان آغاز داسې وشو چې داسې ښکارېده چې یاره دا نن چې دی نو دا میچ دا ګټه چې ده نو دا د پاکستان په قسمت کې ده او 200 نه به زیات ځي. د هغې وجه دا وه چې د دیو چې کوم دی نو اوپنرانو بیټینګ شروع کړو نو یو دغه د فخر زمان بیټینګ وجوونه هغه دومره ښکلی او ښه او ناموسي نه و په هغه وخت کې خو د هغه سره چې کم صاحبزاده فرحان کم بیټینګ وکړو نو د هغې نه داسې ښکارېده چې دې دواړه به چې کوم دی نو دا سکور ډېر لرې حده پورې ورسېد او هغې کې یو حکمت عملي هم ښکارېده چې صاحبزاده فرحان شاټونه لګوله او ده به ورته سینګل اخیستو ده به چې کوم دی نو د غټ شاټ لګولو کوشش نه کوم او بیا دا هم شوه چې هغې تر ډېر وخته پورې چې کوم دی نو په ولاړ پاتې شو او هغه سکور یې تر ډېر حده پورې وام رسو. خو زمونږ او د هغو په بیټینګ کې د هندوستان په بیټینګ کې په بیټرانو کې یو واضح فرق به تاسو محسوس کړی چې هغوی به یو چوکه یا چکه ولګوله نو دویم به بسې سینګل زمونږ صاحبانو چې کوم دي نو په دې بیګاني میچ کې دیو تقریبا 60 بالونه ډاټس کوي لکه دیو د سره پی ورځنی مطلب څه شو چې تا 9 اوور چې کوم دی نو بیټینګ وکړو بیا چې دی نو یو سکور داسې دی
چې هغه داسې روان دی چې هغه یو کلاړي اوټ دی او نیم میچ تقریبا ووایي چې نیم انینګز ختم شوی دی. نو زه په دغې خبرې نه بیا راځم چې په غرزمان چکه ولګوله نو په دویمې پسې بیا چکه لګوله. که دا هغو هغې ته کې دا هغو به چې چکه ولګوله بیا مې بیخي په قلاره باندې یو ورځ مې واغستو بل بیا را مخامخ کړو هغه دغه به چې کوم دی نو لږ غونډه کې کول ډاون کړو جذبات او بیا به چې مخامخ شو بیا بیا شاټ ولګوو. نو که په دغه وخت کې دیو هم دغه حکمت عملي او یا د دغې پلانینګ سره دیو تللی وی نو دا به ټیک وی. خو دې ته به زه یو بې انتهایي بېکاره کپتاني ووایم بېکاره منیجمنټ به ورته ووایم چې یو ګسې بیټسمین اوټ شو نو په کار دا وه چې شاید بلا ډېر ګسیان پاتې او میچ ډېر لږ پاتې و دا انینګس کې ډېر لږ بولونه پاتې دي. نو په دغه ځای کې چې کوم دی نو چې یو ګسې اوټ کېږي نو بل ګسې ورته رایسته پکار دی چې ښه کپتان وی خو ده به داسې کوله. خو ده چې باندې کې که رد بدل وکړو نو هغه بیخي بېکاره او د هغې اخري نتیجه څه شوه په 33 رنز کې 9 کلاړیان حالانکه توقعات دا وو چې اخري 15 اوور کې به چې کوم دنیا ورانوي او 80 او 90 رن بالکل. خو زه بیا هم دا ووایو چې دوی کوم سکور ورکړو نو هغه د پاکستان بالرانو د چې کوم اولني اوور وکړه نو هغه 2-3 اوورونه دا ثابت کړو چې دا سکور چې دا ډیپینډ کېدی شي او هغه بدقسمتي د کوم ځای نه سټارټ شوه چې په 44 رنز باندې د ټوټل 44 رنز چې د انډیا وو نو یو ډېر اسان کیچ دا لږ د لاسونه ولید. د دې نه مخکې یو اسان رن میس شو او بیا چې کوم دی نو که بیا شاټونه ولګېده او هغه سکور بیا لږ لاغو بو هم دو بیا هم دې ته موقع میلاو شوه او دا وکټ کیپر د داسې ترو شو چې په لاسو کې بال دی او دې دومره ونه کېږي دی هغه وکټ له صرف د لاس وروړي او هلې وروړو چې هغه ډاوې ولګوله بېټسمین راورسېد. نو دا هغه ګټلی داسې به ووایو چې قسمت دیو ته ګټلی میچ ورکړی و او بلکې انډیا په دیو باندې پهلو اپوچ باندې چې کم پرشر په کوچ باندې د اخري اوور پورې پرشر و په هغوی چې کم پرشر و نو د هغې په خپل یقین کې پاکستان باندې میچ بایلو خو دیو دغه و نو دیو په زور باندې میچ وبایلو. نو د پاکستان ټیم د هغوی د ټیم عمره مضبوط نه و خو په بېګاني میچ کې کوم دی نو ماته د هغو نه ډېر زیات مضبوط ښکاره شو. دا حارث رؤف چې کوم دی نو لکه په یو اوور کې حالانکې د هغه سایم ایوب هم یو اوور پاتې په نواز باندې بیټینګ وکټ دغه و او انډیا چې کله ټاس وکړ نو هغې صرف د خپل سپین اټیک د وجې نه چې کوم دی نو مخکې دې ته بیټینګ ورکړو چې زموږ سپین بالران چې کوم دی هغوی ته ثابته هم کړه چې هغې مطلب دا دی چې په 33 اوور باندې لکه زموږ 9 بیټسمینان ویوړه دیو هم ثابته کړې وه اسرار خانه. خو په دې کې د کپتان خو یو رولي کپتان لیډري دی چې دی نو رهنما دی دی به لاره جوړوي په هغې به خپل کلاړیان بیایي نو هله به دی ګټي. که ده ته لاره په خپله نه ده معلومه او د ده نه لاره په خپله ورکه ده نو دی به چې کوم دی نو په ړندو سترګو بل ته لاره څه وښیي. دا سپینرانو کې چې ټول خلک یې تبصرې وکړې دیو مخکې ثابت شو چې د هغو سپینرانو کله شروع وکړه نو بیا دیو یو ورځ نه شو جوړولی. بیا چې کله د پاکستان سپینرانو چې کوم دی نو بالینګ شروع کړو نو په هغې کې نواز یو اوور وکړو هغه ښه اوور وکړو 6 رنز ورکړه. دې دغه چې کوم دی نو سایم ایوب پکې اوور وکړه ښه اوورونه یې وکړه هغه بل ابرار وکړه نو ښه اوورونه یې وکړه. اوس د هغې چې کوم دی نو دباو روان دی جاري دی او په هغې کې دا ډېره عجیبه ماته ښکاره شوه چې یو کلاړي نه ستا چې یو بل ټیم دشمن ټیم تا په دباو کې راویستی دی نو تا که څنګه لرې کې یو بل والا راولي او د هغه لا یو ورم نه دی کړی په اوور کې نو ولې پکې ښه چې پیچ د سپینرانو دی ستا سره ټیسټډ خلک شته دی د هغو ورونه کړي دي او هغو ټیسټډ دي هغو ټیک تللي دي نو په هغو باندې کنټینیو وساته او تر 20 اووره پورې بیایه که فرض کړه چې نو تا مجبوري راغلی بیا پکې بل راوباسه نو که دغه ده کړی وی نو زما خیال نه راځي هغو دونه په دباو کې وو چې زما په ذهن کې خو دا وه چې دا به د 100 ورځ روان وي خو دا که څه واړول نو زمونږ د کپتان او د منیجمنټ ناکامي به ورته ووایم او د فیلډرانو او د وکټ کیپر خرابه کارکردګي به ورته ووایم. زمونږ د کوچ چې کوم دی په ډېره ښه تنخوا باندې راغلی د هغو خو هم بېګا څو ځله چې کوم دی نو څه هدایت راولېږل نو آیا د کپتان د هغه په هدایتو باندې عمل نه و کړی که څنګه چلو؟ یاره که زما نه تپوس کې
خو که زه خو د دغې کوچ نه چې کوم دی نو د پاکستان په دې کوم زاړه کلاړیان چې تېر شوي دي دا ریټایرډ نو د دغې نه زه هر یو ښه کوم لکه د دغې څه کارکردګي دی یار مونږ خو د دغې کارکردګي نه ایز ا پلیر لیدلې ده او نه ایز ا کوچ لیدلې ده لږ ټچ په بیا د منیجمنټ تاسو ذکر وکړو نو محسن نقوي چې کوم د کرکټ د دغه پی سی بي چیرمن هم دی او وزیر داخله هم دی او نور هم ډېر ډېر څه دی نو آیا د کم داسې دومره معتبر شخصیت دی چې د ده نه دغه څیزونه چې کوم دی نه اخیستی کېږي او بل چا ته نه ورکړل کېږي نو دا خو د ګورمنټ پالیسیانې دي اوس په دغه موږ نه پوهېږو چې دا هغه په څه حساب باندې دی خو زه خو د هغه نه په یو خبره ډېر زیات متاثره شوم چې بېګا پاکستان په هندوستان باندې میچ وبایلو دوی رنر راله دویم پوزیشن راله هغو میچ وګټه خو هغې کې کوم دی نو صرف میچ وګټو نور یې هر څه وبایلل او په هغې کې چې کوم دی نو د محسن نقوي کردار چې دی نو زه خو ورته سلوټ کوم په خپله باندې چې هغه څه وکړه نو دغه داسې ده لکه چې د هندوستان نه دیو صرف دغه میچ نه بلکې چې د هغو څه ګټلي دي هغه هر څه چې دي لکه یو بل اپریشن وشو دا داسې ووایه چې دا د سندور اپریشن نه وروسته یو بل سندور او هغه هم هغه ورسره هم داسې محسن نقوي وکړه چې څه چې کوم دی نو کول پکار و او ډېر جایز کار یې وکړو او زه به دا وشوایم چې سلمان آغا کپتان په سدیش باندې دی د لاهور کلاړي دی د لاهور نه دی د نیشنل ټیم نمایندګي هم نه ده کړې چې په هغې کې چې کوم دی نو زموږ چې کوم د قائد اعظم ټرافي کېږي او څه کېږي او دی د هغې نه چېرته راغلی او دغلته اوس تا چې کوم دی نو دغسې د کور کلي د لارې کوڅې یو کلاړي راوچت کړو او هغه یې راواغستو او هغه یې کپتان کړو او د دنیا ښه کلاړیان د سره دي هغه یې شاته کړه نو که فرض که ته وایې چې یاره بابر اعظم نه دی ښه او رضوان نه دی ښه او دا ټول نه دي ښه دا کم چې لوبې نو په دې کې د ده نه ډېر زیات خزان شته په دې شته ټیم کې نو په دې کې وکړه بیا چې کوم دی نو په یو ټیم کې چې کوم دی نو دی ټول اوپنران اخیستي او هغه هر یو وایي چې بهی زما دا پوزیشن نه وي نو زه به بل ځای لوبه نه شم کولی چې به بل ځای نه شي کولی نو بیا یې اخلي ولې یوه او مې ډېر خو ځکه بیا مطلب چې فیل دی که نه جي بله واوره زه ورته ګورم او وایي تلتوسید دا په څه بنیاد واخیست لکه د هغې کې تاسو څه داسې یو لوبه لیدلې ده چې هغې تاسو انتخاب کوئ په دې کوچ ته لعنت شي چې بیا د ده په ځای باندې چې کوم هیټر دی او هغه تاسو مخکې چې کوم دی نو هغه عادت هم دی هغه یې ټینګ کړی هم دی هغه ځان ښوولی هم دی هغه چې کوم دی نو په پاکستان په آی پی ایل کې په دې کې خلکو لیدلی هم دی او هاټ هیټر دی نو بیا خو هم هغه چې کوم دی نو چې په دوه درې میچونو کې هم هغسې په دې کې هم والی مثلا شو هغه چې حسن نواز که نه نو اوس حسن نواز چې کوم دی نو هغه صحیح هیټر دی اوس که هغه فرض که ته چې کوم دی نو د هغه په بیټ باندې بال راشي نو هغه به کم سے کم د باونډرۍ کې دننه نه لګي هغه به بهر ته خامخا رسي نو بیا چې اخلي نو تا اخر دغه د څه دپاره اخیستی دی چې بالینګ پې ته نه کوي وایي دا د سپینر وهل کوي د سپینر یو بال چې کوم دی نو باندې یو رن جوړ کړو په بل بال باندې هم سپینر اوټ نو ښه نو دا څه شو چې د بالینګ ونه شو د بیټینګ ونه شو په فیلډینګ کې داسې اهم کیچ ډراپ کړو چې د هغې نه تا میچ وبایلو نو تا څه وکړه نو زه دا وایم چې د کلاړیانو انتخاب چې کوم دی په دې باندې دوباره غور پکار دی اوس والا را روان چې دی د شپږ میاشتې بعد یې ورلډ کپ میچونه دي د هغې دپاره د یو ښه ټیم جوړولو کوشش چې دی نو پکار دی او په دې کې چې کوم دی نو چانټي پکار د وس نه چې کوم دی نو د هغه ټیم د هغې دپاره تیاري پکار لاهور پر رهایشۍ باندې کپتاني نو دا هم ډېر زیات دی انتهایي بد کار دی او بل بیا نه چې که د لاهور د ته خامخا کپتانه نه نو بیا خو چې کارکردګي ښیي که د کپتانۍ تجربه ښیي که نه یار یو راته په دې باندې د ډېر پخوانه خو زما ښه د کرکټ په دومره نه چې کله د انډیا سره میچ وي نو مخکې به ورغلم مونږ ته د ګران طرف چې کوم سره به ټي وي ګان هم نو که هغه هاکۍ میچ و هاکۍ خو جدا تباه و برباد شو ختمه شوه او که هغه به د کرکټ و نو کله چې کوم د انډیا سره میچ وي نو لکه دا اوس دا بومره او دا بل دغه چې کوم دی د پاکستان بیټسمینان د هغه نه هم په پرشر کې او ورسره بیا چې کوم دی وروسته سپین شروع شي د هغې نه هم په پرشر کې نو لکه چې دې مطلب دا چې سپین نشي کولی
دا هغه نشي پیس کولای نو لکه دی بیا د شي بیټسمین دی اسرار خان بومرا خو یو داسې کلاړي دی آوټسټینډینګ کلاړي دی میچ وینر کلاړي دی په دې کې هیڅ شک نشته خو د هغه دغه یو داسې مطلب وته یو امید وایم او چې یو افسانوي کردار د هغه خلاف دا خبره وه د هغه مطابق به دا خبره کېده چې په هغه باندې چا چکنه نه لګولې خو د هغه بوت چې کوم دی نو هغه صاحبزاده فرار مات کو هغه دا دوه میچه کې هغه داسې ودرځو چې ښه زړه دې خلاص یې وټکو هغه په بېګا هم د هغه هېڅ بالینګ نه و هغه ډونه ایزي پلی کو چې هغه ورته د سره ښه ګیلاړي وې نه خو اوس چې باقي کسانو چې څه ونه کړه نو په دغې کې به مونږ څه ووایو نو بس د انډیایي افسوس سره مونږ هم ډېر افسوس شوی خفګان شوی دی دا هغه د پورې هنر چې هغه لکه مته ډوډۍ او چیم پرېښود دي یا مته چې خپل نور روټین یې ستل کړي دي اسرار خان داسې ده چې لوبې دي او سیاست دی او جنګونه دي یو کس پکې چې کوم دی نه یو ډېره عجیبه غونډه خبره کړې وه یاره دې هندوستان زموږ نه جنګ نشي ګټلی موږ دې کرکټ نشو ګټلی هغوی جنګ نشي ګټلی خو موږ دې کرکټ ګټلی شو ځکه چې که فرض که تاسو چې کوم دی نو مجموعي ریکارډ وګورئ په دې T20 کې د دوی زموږ نه ریکارډ ښه دی ټیک ده خو په ټیسټ میچونه د دوی موږ ډېر ګټلي دي ورلډ کپ ډېر ګټلي دي چې دا ټول راجمع کړي نو مجموعي هم ډېر ګټلي بالکل د دې په وطن کې ډېر ټپ ټایم ورکړل شي دا چې دي چې دوی موږ ګټلي میچونه هم ګټلي چې دوی میچ موږ وګټل هغه میچونه دې موږ ګټلي دي نو بهرحال دغه د سرجي رای وه او زه وختي راغلم دلته ما وویل چې لکه کم تا لکه نه لیکل درس نه لکه سړی په خوله باندې ووایي که ته لیکل ولې کې ځان ستړی کې بهرحال آینده لپاره به هم موږ داسې برننګ ایشوز چې لکه او دا تیر د سعودي عربو دغه د معاهده وه یا مطلب دا دی چې دا نو د یو این کې چې کوم د شهباز شریف دغه ونه پکار دی مونږ چې تاسو خپل رایې چې کوم د سرجي کړی وی خو انشاءالله چې نیکسټ داسې په ریټرن کې باندې کړي وو اما کتلي دي چې نیکسټ داسې راځي د خیر سره نو باندې کې شو باندې هم تاسو د سرجي رایې شاملو انشاءالله تر بل پروګرام پورې اجازه راکړئ د الله پامان